یو موز چې موږ تاسو نه دی کړی هغه قضا زموږ په ذمه باندې باقي پاتې ده. نو چې څومره مونځونه رانه قضا شوي دي چې نن نه پس موږ د هغې قضا شروع د سهار او مازدیګر مونځ نه پس نفل نه کېږي خو قضا کېږي. پته درته نشته چې ما نه څومره مونځونه قضا شوي دي، خو علما لیکلي دي چې د سهار مونځ نه پس به داسې پړه کې نیت وکړي چې یا الله زما په ذمه چې څومره د سهار مونځونه دي پای کې د روژې مونځ قضا کوم. الله اکبر. هر ځل به ډوبې یادې که 500 مونځونه دي په ذمه نو چې ډوبې د وکړه به کټ شي دا دویم به ډوبې شي، چې دویم د وکړه به کټ شي دریم به ډوبې شي. یا اخرنۍ یاده وه هر ځل په دې طریقې سره چې زموږ ستاسو غاړه خلاصه شي. صحیح ده که نه؟ او که مونځ کې کمی راغلی که نه بعضې ګرام خدای فضایل صدقات کې فتاوی الحوی لسیوطي په حواله باندې لیکلي دي چې د یو فرض کامې به په اویو نفلو پوره کېږي. یو فرض کې به کامې اویو نفلو پوره کېږي. په دې وجه نه چې اول خو زموږ په ذمه باندې فرض باقي پاتې نه شي، او که فرض کې لږ څه کمې کوتاهي نو د نوافلو اهتمام کوئ چې د نفلو ذخیره مونږ د ځان سره وکړو. د چاش، اشراق، اوابین، د تهجد د دې اهتمام ځان سره کوئ، او تر هغه وخته پورې دا مونځونو قضا کوئ تر څو پورې چې زړه دې ګواهي ورکړي چې واقعي زما غاړه به خلاصه شي. او ګني نو د یو مونځ سزا 2 کروړه 88 لکه کاله په جهنم کې سوځېدلي. او د جمعې د مونځ د نن نه پس پابندۍ سره باقاعده اهتمام کوئ. تکبیر الله سره 5 وخته په خپله مونځ کوئ، خپل بچي راولئ، خپل کشران په لارو کې چې څوک یې هغوی ته دعوت ورکوئ، د هغه د مونځ ثواب هم تا ته میلاو شي.